د امتیت په مرتبه کې نه وکړو نو دغه شان چې کوم دی دا څلور وانه امامان مجتهدین علیه رضوان چې وو دا مجتهدین دوی په حق به تداوی چې دا د چا مقلدین تقلید په چې کوم دی د هغه چا لپاره دی چې مرتبه د اجتهاد مطلق نه دی او چې دې مرتبه ته رسیدلې دی نو هغه د لپاره په اجتهاد خبره پېښ نو اوس به وادي څول به وادي وي چې په سبب خپل اجتهاد کوي اجتهاد کې چې غټه مرتبه ده موږ به خپل هم کوو امام صاحب رحمۃ اللہ د چا په مذهب نه و اجتهاد یې کړی د وخت کتاب الله سنت اجماع نه کړی بس زبر کو جواب دا دی چې او ټیک چې د مجتهد مرتبه خو فوق او د مجتهد مرتبه هغه څوک سمبالول شي چې د مجتهد اجتهادي قوت الله ورکړي چې الله په چا نه ورکړي نو هغه نشي سمبالول نو چې یو مرتبه چاله ثابت وي نو هغه نه به نتیکین او چې چاله ثابت نه هغه له ثابته لکه اوس مرتبه د اولوهیت چې دا نو دا الله سبحانه له ثابت جل جلاله خدای پاک معبود بالحق بنده له دا مرتبه نه ثابت نو کوته وی چې له اوس بندگی کوم نو اولوهیت پدې نه کوم نعوذ بالله منه خدای شي ته وایي نو مطلب کافر شي د رسالت مرتبه او د نبوت مرتبه چې دا د امتیت د مرتبه نه فوق خو چې ته وی چې د امتیت مرتبه کوم او رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوم نو خپل په ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کوم نعوذ بالله منه نو هغه سات به کافر شي نعوذ بالله نو دغه شانی چې ته د مجتهد مطلق په مرتبه باندې مشرف ني او ته چې رسبم چې کوم د اخر کتاب الله او سنت او د اجماع نه چې کوم د کوم استنباط احکام او بده کوم او چې کوم د لکه د فرع حکم بده اصل نه او بعض مفعلات مشترکات او هغه قوت ته حاصل نه او ته زبم مجتهد په مقام مدرګم چې ما ستاسو متول علی تقلید نه کا او استنباط کا او زبم استنباط نو ولې دغه مرتبه د استنباط لري نو څه شی بشي اهل هوا بشي ځکه یو مجتهد دی یو مقلد دی یو اهل هوا دی سيدنا مولانا مبارک په دیوانه په خصوصي تقدیر فرمایي چې یو مجتهد چې هغه د ادله 40 نه اخذ کول شي دا قوت الله ورکړي او یو مقلد دی چې دا قوت الله نه دی ورکړي خو خدای پاک جل جلاله دا مهرباني به کړی دی چې د مجتهد ته تسکینی لکه یو سره خدای نه دی بنده دی خو خدای پاک پیدا فضل کړی دی چې خدای پاک ته تسلیمي نو دا لوی خبره ده که یو سره امتی دی پیغمبر نه دی خو دا فضل چې خدای پاک کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلیمي دغه یو سره مجتهد نه دی مقلد دی خدا فضل چې خدای پاک کړی دی چې مجتهد ته تسلیمي نو دا سعادت خو یو مجتهد دی او چته مرتبه دوی سعادت بل مقلد دی په دې څه دویمه مرتبه ده دوی سعادت دی ځکه داغه صفاغه فیض او خیر او په تابعداري د هدایت کې شریک شو بالتبعیت او یو اهل هوا دی اهل هوا انا تابعدار د خپل نفس د خواهش د نفسانی خواهش او د شیطان او د نفس اماره تابع نو دا څوک دی دا دوا یو ګمراه فرقه او د منکرین د قیاس او د اجتهاد نو دا اهل هوا نو کوته وی چې زه مقلد د مذهب نیم او د مذهب تقلید نکوم نو چې ته د مذهب تقلید نه کې نو د اجتهاد په مرتبه خو ته مشرف نه نو څه شی به کې د خپل نفس په خواهش او د شیطان په وسوسه بچلی نعوذ بالله من ان فقره بم گمراه په ټول وادول او نور خلک په خبره ده دا د وادي د بلی شبهه جواب کنه ته وهابي وای چې راځي کوم دی لکه امام صاحب رحمت الله اول اعتراض خدا کوي چې امام صاحب ته چا او بیا دا اعتراض کوي چې راځي سبب چې کوم دی لکه امام صاحب ته بس اجتهاد وکوه په خپل او ډیرو اندقان ما دا خبر اورېدلې ده ځان ته مولیان چې هغه وایي چې دا تقلید چې دا د امی سړي لپاره او علم چې کوم دی نو د علم لپاره تقلید نشته دی د علم په حق کې راغلي دي چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون تاسو کې د اهل ذکر یعنی اهل علم نه کو تاسو نه پوهیږئ نو چې څوک نه پوهیږي نو هغه عوام او چې څوک پوهیږي نو هغه علما دي نو مطلب دا دی چې علماء د لپاره تقلید نشته علماء په خپل د قرآن مجید نه کوم راوباسي د حدیثونو د اجماع نه راوباسي په خبره پوه شو او دا تقلید چې کوم دی امام صاحب رحمت الله علیه یا نور مذهبونو نو دا د عوام خلک لپاره دی بعض خرافه کې دا وایي دا درې د دې درې اعتراض جواب دی دا اعتراض خصوصا د موضوع دند په خبره دې فکر ورسې نو د دې اعتراض جواب دی د دې اعتراض جواب دی چې ته دا خبره کوي چې را علم د لپاره تقلید نشته دا علم تطبیق
دا کوم علم چې تاسو درته دی نو دا علم صرف د لغت عربي دی تا صرف د عربی ژبې هغه لغت زده کړی دی او د صرف و نحو قواعد یې زده کړي په خبره پوه شوې او صرف دومره د عربی د ژبې د پیژندو د حیثیت نه د قرآن او د حدیث معنی صرف کوي په خبره پوه شوې چې یاره د عربي دانۍ په حیثیت نو ستا علم چې دی دا د لغت عربي په حیثیت باندې نه مرتبې د اجتهاد په حیثیت باندې نه دی او قیاس چې کوم دی هغه خو تعدیت د حکم د اصل دی فرع ته په علت متحده باندې خو دا نه حاصلېږي په مجرد لغت دا صرف په دې باندې نه حاصلېږي چې ته عربي دان شو عربي دې وپېژندل او عربي کورس دې وکړ یا دې عربي زده کړه او جو بس د دې نه ته چې کوم دی مجتهد نه د مجتهدو دا مرتبه چې کوم دا نو دا یو خاص مشاهده قلبي ده او په علم باطن او په علم بالله کې یو خاصه مرتبه ده چې الله یې په خپل خاص فضل سره یو هبه خداوندي ده چې چاته خدای وغواړي صرف هغه چاته ورکوي هر چاته نه وایي نو یو سړی به عالم وي او مجتهد وي یعنی دا علم په دوه قسمه دی یو عام علم دی او یو د اجتهاد دی نو د اجتهاد د علم لپاره ډېر ګڼ شرایط او هغه شرایط چې کوم دی درست معنی په خلکو کې بلکې شامل کړي دي چې د سن 400 هجري نه وروسته 300 هجري پورې د اجتهاد او قوت جاری و په خبره پېښ اگر چې مجتهدین مطلقه به صرف د څلور امام اعظم رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله امام شافعی رحمت الله او امام احمد بن حنبل رحمه الله مجتهدین مطلقه دا دي او نور مجتهدین چې به دین نو هغه مجتهدین په مذهب دي په مذهب کې دنه مجتهدین نو بیا څوک مجتهدین په مذهب دي او څوک مجتهدین چې کوم دي په مسائل دي او څوک مجتهدین اصحاب التقریر او څوک مجتهدین اصحاب الترجیح او څوک مجتهدین اصحاب التمیز دي او څوک بیا ناقلین دي چې داغونه نقل کوي خبره پېښ شو خو لکه دغه وخت پورې چې کوم دی لکه د 400 هجری پورې دا دغه چې کوم دی اجتهاد جاری و او د 400 هجری د بعد چې کوم دی لکه مجتهدین چې کوم دی شامل کړي خبره پېښ کړي چې لکه تاسو دا دروازه د قیاس سره ده پات پېښ کړي نو وروسته علما پس دغه شپږو طبقاتو د فقها او مجتهدینو هغه اقوال باندې نقل کړي او د هغې مطابق فتوا او کوئی ونوي جديده مسله را پیدا شي نو هغه جديده مسله چې کوم ده نو دا به دغه مبارکانو چې د شپږ طبقات مجتهدین دي نو دوی په اصول باندې پېښ کړي خبره دې فکر ورسېږي د دوی په اصول باندې پېښ کړي او د هغې مناسب چې کوم دی لکه حکم به ولته کوي راوباسي خبره دې فکر ورسېږي د هغې مناسب حکم به ولته کوي چې د دوی په دغه اصول باندې پېښ کړي او مجتهدین مطلقه صرف دغه څلور و زمونږ د مذهب مجتهد مطلق صرف امام اعظم رضی الله عنه او امام ابو یوسف او امام محمد او امام زفر رحمه الله وحسن بن زياد رحمه الله دا مجتهدین فی المذهب امام طحاوی رحمه الله قاضی خان رحمه الله فقيه ابو الله سمرقندی رحمه الله امام ابو بکر الجساس رحمه الله دا مجتهدین فی المسائل او دغه شان امام کرخی رحمه الله او امام ابو بکر رازی رحمه الله دا مجتهدین اصحاب التخریج او صاحب الهدایه رحمه الله دا مجتهدین اصحاب الترجیح صاحب د کنز رحمه الله دا مجتهدین کوم دي اصحاب التمیز او دا رسل علماء فقهاء اصحاب الفتاوى والشروح دا چې کوم دي لکه ناقلین هغه نه نو په دغه اصول باندې ورته چې کوم دي دا مسله پیش کړي د زماني دا شوی دغه اصول په مطابق خپل دا طاقت نه لري چې کوم دي لکه رضانه ولا نور اصول کې دی هغه وضع کې دغه اجتهادي قوت نه لري نو بعض خلک دا خبره کوي چې دا تقریر غني رشاد لپاره دی عوام لپاره او د علماو لپاره نشته نه تقلید کې لکه او علماو کې چې یو سړی عالم وي خو چې عالم د اجتهاد نه او به چې مجتهد وي خو چې مجتهد مطلق نه خبره پېښ کړي نو ډېر تقلید نه امام ابو یوسف قاضی رحمه الله امام محمد رضی الله عنه غوندي هستي چې کوم دي د هغه جلالت شان باوجود امام زفر رحمه الله غوندي هغه عظیم هستی چې قطب د مقام د فردیت ته سیدنا مولانا پیغمبر د متعالی مطابق دا هغه هستی باوجود هغه چې کوم دی لکه دا مجتهد مطلق مقلدین دي په اصول کې امام اعظم رضی الله عنه دا هغه په اصول باندې کوم دی اجتهاد کوي استفاده کوي اگر چې مطلب اجتهاد ترتیبي دي او دا هغه په اصول باندې اگر چې بعض مسائل کې اختلاف راشي په اصل یې غیبي اصول یې غیبي چې هغه څه هستي چې کوم دی بیا دا مجتهد مطلق د تقلید نه خلاص شي ویلي نو من وته جماع تاسو د دې زمانه ولات دا شکل چې ته یې جماعت باندې علم شته مطلب دا دی چې تقلید بدامي شي او هغه فاسالو اهل ذکر شراغ لري
خبره پېښ نه یو خو چې داغه شان نزول ته فکر وکړي نو دغه نه مراد داري چې لکه دا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په شان کې چې دا کومه خبرې دي چې زه مبارک د حقانیت نو د دې تاسو تاسو د اهل ذکر ان د اهل علم ان يهود او نصارا چې کوم علما او چې تورات او انجیل لوستل نو تاسو د مشرکین دا غوینه تاسو وکړئ ان کو تاسو نه پیدا په خپل په کتب او په زبور باندې په کتابونو په صحیفو نه پیدا نو د يهود او نصارا د علماو نه تاسو وکړئ چې تورات انجیل کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخر زمان صلی الله علیه وسلم مبارک صفاتونه کوم دې څه شی یو هغه صفات په مبارک صلی الله علیه وسلم کې دی او کړي نو هغه به ته وایي چې او نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم تصدیق کوم دی هغه په تورات او انجیل کې موجود دی او هغه صفات په مبارک کې موجود یو خو شان نزول ته وګورئ نو دا خبره اغله بل دویمه خبره دا ده چې بیا علما او مفسرین چې روسته امت لپاره دا خبره جاری کی نو هغه دا ده چې لکه د اهل ذکر نه مراد اهل فقه او اهل اجتهاد هغه مجتهدین خبره دې فکر ورسېده د عام علم والا نه ځکه شی چې ذکر چې مطلق مصر په فرض کامل دی او فرض کامل په علما او هغه علم دی چې مجتهد دی نو هغه اهل ذکر او اهل علم چې هغه اهل اجتهاد خبره پېښ او پاتې شو دا نور علما نو د دې متابعت چې کوم دی د اداب اله کې چې د مجتهدین د اقوالو په مطابق وچي د علماء مقلدین متابعت چې دی هغه اله دی چې د مجتهدین په تور نقل کې نو هغه په مطابق به د اطاعت هغه پاسل چې دی د مجتهد اطاعت خبره دې فکر ورسې نو دا اعتراض د وهابیانو حبا مسورا شو جوړه شو خبره دې فکر ورسې چې دوی ویل تقلید عوام ها عوام د پاره چې څنګه لکه چې کوم تقلید دی هغه په ځامانه سره او کوم علما چې علم اجتهاد ته نه رسیدلي نو دا غو د پاره تقلید او چې اجتهاد ته رسیدلي وي او چې د اجتهاد مطلق مرتبه ته څوک نه رسیدلي نو دی به دغه مجتهد مطلق اصول چې یو هغه تقلید دا دې بږي تیرا شو د وهابي څلورم اعتراض د وهابیانو دا دی چې دوی وایي چې ښه چې امام اعظم رحمت الله علیه تابعداري کوي ها ناغه هو حد امام دی متقی دی عالم دی بزرگ دی ولی دی مجتهد دی خسره او نبی رسول الله والسلام مبارک په نه رسید هغه امتی دی نو نبی رسول الله والسلام دا حدیث وداري کولی دی امام اعظم رحمت الله علیه لکه امام صاحب رحمت الله علیه وایي چې په امام په برسته سورته فاتحه نه لولي تکفل مقتدی به نه لولي او مقتدی قراءت نشته او حدیث شریف کې راځي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب هغه مون کامل نه دی چې په کوم کې الحمدلله شریف ونه لوستي شي الحمد شریف په ونه لوستي شي مته چې امام صاحب رحمت الله علیه دا خبره مني دا حدیث ولري بدي اعتراض وهابیان دا خبره پېښ ځکه ډېر احادیث دا شته چې لکه زمونږ د حنفي مذهب په توجه کوم دی لکه یو ده او په ظاهره کې سوچو چې هغه حدیث چې کوم دی لکه دا مذهب خلاف او مذهب دا حدیث ظاهره خلاف په دې اعتراض دی دا نو د دې جواب دی چې کوم احادیث چې حنفي مذهب دغه په خلاف راغلي نو دلته امام اعظم رحمت الله علیه احادیث نه دي ترک خپل قیاس کې نه دی مقدم کړي او نه منګ امام صاحب رحمت الله علیه قیاس په حدیث مقدم کو بلکې دلته دغه احادیث مبارکه چې کوم دین او د دې په مقابل کې نور احادیث راغلي لکه لا صلاه الا بفاتحه الكتاب حدیث قتلولي او دا بل حدیث کې کوم دی لکه د دینه ثاني خبر او امام اعظم رحمت الله علیه خبر دی من كان له امام فقراءه الامام له قراءه چا د فارغ ایمانی نو امام قراءت د فارغ قراءت او دا حدیث محقق ابن همام په فتح القدیر شرح هدایت ذکر کړی دی په 3 سند د یو سند رجال د بخاری او د مسلم کې د بل رجال د بخاری او د بل رجال د مسلم دی درې وانه سندونه بالکل ټوس او مضبوط او صحیح حدیث کانو په صحیح حدیث صدا ثابت شو چې چا امام یي نو د امام قرات د قرات یعنی خو امام خو پیلولي او په زور یې خو په امام قرات د لپاره نو په جهري او خو کې ټول منځونه کې د مقتدی لپاره انصات او خاموشي فانو مطلب دا دی چې نو لا صلاه الا بفاتحه الكتاب دا امام د لپاره او د ځان له منفرد او ارچ مقتدی دی نو هغه لپاره دا نو امام اعظم رحمت الله علیه دا مذهب چې په کوم خبرو کې تاسو د یو حدیث نه خلاف کاری هغه د حدیث نه خلاف نه په منځ کې بل حدیث پروت کوته یې را پدې بل څنګه په شمه په ټولو مسلو د حنفي مذهب نو ته بده څه پېښې په لوی دوره کې یو کتاب د حدیث مبارک او تفسیر امام ابو جعفر الطحاوی رحمت الله علیه کله د جلد شرح معانی الاثار نه
نو دا شرح معانی الاثار به تر اوالي د دې مصنف اول شافعي او بیا شافعي مذهب پرې خو د حنفي مذهب ته کوم دی منتقل شو نو د ځوانو مذهبونو دلایل ټول د نظر تیر شي ډېر لوی حقي ده او مجتهد چې کوم دی یو قول مطابق مجتهد په المذهب دی او د بل قول